وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د عرفې متعلق سوال کړی دی او دا سوال مشهور سوال دی. زمانه مخکې د مختلفو علماو نه د دې مسلې پوښتنه شوې ده او هغوی جوابونه ورکړي دي، ښه کافي شافي جوابونه. هغه سوال دا ورور کړی دی چې عرفه چې په سعودي عربستان کې کومه عرفه او حاجیان په عرفات ودرېږي، نو د دغه ورځې د روژې چې کوم فضیلت دی په پاکستان کې، نو دا په دغه ورځ دی چې کومه ورځ باندې هلته په عرفات په میدان کې حاجیان ودرېږي. او دلته خو هغه ورځ اتم د ذوالحجې وي، اختر سبانۍ. نو موږ د پاره روژه په کومه ورځ نیول پکار دي چې موږ د روژې دغه فضیلت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د فضیلت بیان کړی دی چې الله به پې ګناهونه د تیر کال او د راتلونکي کال معاف کړي. نو دا روژه په کومه تاریخ موږ نیولی شو؟ د پاکستان په تاریخ باندې چې د اختر نه یوه ورځ مخکې، او که د سعودي په هغه تاریخ چې په کومه ورځ عرفات ودرېږي، د عرفات په کومه ورځ باندې حاجیان ودرېږي د عرفات په میدان باندې. نو خلاصه د جواب په دې کې دا ده چې د عرفې روژه دا دومره مهمه نه ده لکه څومره چې د رمضان اول روژه مهمه ده. لکه د عرفې روژې نیول او نه نیول دومره مهم نه دي لکه څومره چې د وړوکي اختر ورځ کې د روژې نیول یا نه نیول هغه مهم دي، ځکه که ورځ د ورکوټي اختر حساب شي نو روژه نیول پکې حرام دي، او که د ورکوټي اختر ورځ نه د روژې ورځې نو ماتول پکې حرام دي. نو د هغې ډېر غټ اهمیت دی، داسې د غټ اختر د ورځې ډېر اهمیت دی چې غټ اختر ورځ اوس که چېرته دا ورځ دلته اختر نه یو موږ روژه نیسو نو حرامه ده روژه پکې د اختر په ورځ باندې. او که چېرته دغه د اختر نه وي نو بیا خو زموږ هغه فضیلت فوت کېږي چې کوم د عرفې دی. نو دا مختلف د دې اصل بنیادي وجه چې بیان شوې ده نو هغه دا ده چې اعتبار شته دی، اختلاف د مطالعو دې ته ویلی کېږي. د هر بلد دپاره خپل خپل مطلع دی که نه، د یو لیدل د یو بلد رؤیت دا کافي دی، دا کافي دی د ټولو مسلمانانو دپاره. نو دا یو مسله ده شرعي، او په دې کې مختار رای چې ده د علماو هغه دا ده چې د خپل هر بلد کې خپل رؤیت معتبر شي او خپل رؤیت باندې عمل وشي. دا رای مختاره ده. البته هغه رای ته هم دوی جایزه ویلي دي چې که د یو بلد لیدل د نورو بلدو دپاره دلیل شي، مثلا د سعودي لیدل د افغانستان دپاره دلیل شي، پاکستان دپاره دلیل شي، دا رای ته هم اهل سنت والجماعت ذهاب کړی دی. اگر که رای مرجوحه ده خو د علماو رای د اهل سنت والجماعت او د سلف رای دې طرف ته تلي، خو دې باندې ډیر خلک پوه نشي، ځکه په دې کې یو شرط دی، یو شرط ده چې دا د هغه ملک اتفاقي ډول باندې علما دا ووایي چې زمونږ رؤیت به په رؤیت د سعودي، لکه افغانستان علماو چې دا ویلي دي، د افغانستان حکومت هم دا ویلي دي اتفاقي ډول باندې چې زمونږ رؤیت به د سعودي رؤیت وي. نو سعودي چې رؤیت وکړي د رمضان د میاشتې، نو افغانستان کې اعلان وشي چې رمضان دی، نو هلته اوس په دغه ټول خلک روژه کېږي او دا یو شرعي مسله ده او دې ته سلفو ذهاب کړی دی. خو په دې کې دا جایز نه ده چې د هغه ملک علماو دا ویلي
چې موږ رؤیت په خپل کوو او بعضې خلک پیدا شي او هغوی د کوټې دننه او د کور دننه او د جومات دننه وایي چې نه موږ د سعودي په حکم باندې روژه نیسو او د سعودي په حکم باندې افطار کوو. نو دا د خلکو ته اوس سپارلی شوې ده، دا مسله احادو ته نه ده سپارلی شوې. که دا مسله باندې احاد عمل وکړي بیا خو به لوی افراط تفریط راشي، بیا خو به د مسلمانانو د اختر او د روژه دا به یو سړی به وایي زه د سعودي سره نیسم، بل به وایي زه د متحده عرب امارات سره نیسم، بل به وایي زه د هند سره نیسم، بل به وایي زه د پاکستان سره نیسم. نو دې نه یو لوی افراط تفریط راځي. نو دا د هیڅ عالم او هیڅ مفتی دا جایز کړی نه دا چې په خپل سر دې دا فیصله وشي. او په دې کې محدثینو بابونه لګولي دي چې اختر به په هغه ورځ باندې یوم یفطر الناس چې ټول خلکونه مراد د حکام دي، حکومت دی، عام خلک دي، علما دي، چې د دوی ټولو کوم ورځ باندې اختر دی او دوی وایي چې زمونږ اختر به او زمونږ خپل رؤیت به یا به زمونږ د هغه ځای رؤیت نو په دغه ورځ به د دوی اختر او په دغه ورځ باندې به روژه نیسي. او دا رای د هغه سنت سره موافق چې ده هغه دغه ده چې دا نه ده چې سړی دې په خپل ځان نه فتوا لګوي او په کور کې نو هم دا مخکې ویلي وو که یو سړی موږ ته دا وښایي دا مسله چې زه په کوټه کې دننه ناست یم او زما اختر دی د سعودي سره، نو موږ به ډېر د هغه شکریه ادا کړو د داسې علماو چې هغه په کور کې دننه او په جومات کې دننه اختر روژه ماتوي او مونځ نه کوي. وایي ځکه مونځ خو نه کوم خلک یې نه کوي. نو داسې که څوک موږ ته وښیي چې دا د افرادو پورې متعلق ده او دا رایم د اهل سنت والجماعت ده نو بیا انشاءالله د هغه به موږ سره ډېر احساني. ما خو مخکې فتوا د ابن عثیمین وکتله او ابن عثیمین رحمه الله هم دغه ویلي دي چې د هر ملک دپاره خپل رؤیت دی. او بیا یې دا پوښتنه ترې هم شوې ده چې د سعودي سفیران دي او عمال دي او هغه په نورو ملکونو کې او هلته د هغویو رؤیت جدایي نو عرفه یا اختر دا به زمونږ د سعودي څخه کوي که د هغه ملک سره به یې کوي. نو هغه دا فتوا ورکړې ده چې دا به د هغه ملک سره کوي د سعودي سره به نه کوي. او هغه دې ته مختار رای ویلې ده او دې ته راجحه بالدلایل ویلي دي او دې ته راجحه بالادله ویلي دي. دا هېڅوک هم دا نشي ویلی چې عرفې ورځ دغه ده ګنې چې کوم عرفات کې خلک ولاړ دي. نه، عرفه هغه فضیلت د هغه ورځې دی چې هغه نهم د ذوالحجې دی. علماو دا تعریف دقه کړی دی چې یوم التاسع من ذوالحجه دا ورځ د عرفې ده. دا نه ده چې د عرفات په میدان خلک ولاړ دي. که دا د عرفات میدان باندې ودرېدلو د وجې نه دا فضیلت وي نو بیا په عرفات په میدان ودرېدل چې فرض شوي دي په دې امت باندې دا په نهم کال د هجرت فرض شوي دي په رسول الله باندې. او د عرفې روژه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فضیلت د دې ویلې دی چې یکفر السنة الماضیه او وسنة الآتیه نو دا دغه نهم کال نه ډېر مخکې ویلی دی. نو دا عرفات ودرېدل چې په رسول الله فرض شوي دي نو هغه خو وروسته نهم کال د هجرت باندې راځي خبره ده. او دا روژې د عرفې فضیلت خو مخکې راغلی دی. معلومیږي دا چې د دې د عرفات د ودرېدلو سره څه تعلق نشته. بل دا که د عرفات کې د حاجیانو د ودرېدو سره د دې تعلق وي نو بیا د حاجیانو سره موافقت به په دې خلکو لازم وي او په حاجیانو باندې روژه نیول هلته لازم نه بلکې علماو ته مکروه ویلي دي چې د حج په میدان کې چې کوم حاجیان د عرفات په میدان کې ولاړ دي او عرفه په دغه کې دي د عرفې ورځې نو د دوی لپاره روژه د عرفې وایي مکروه ده. نو که چېرته دلته هم د عرفې فضیلت د دغه د وقوف د وجې نه وی نو پکار دا و چې بیا خو په موږ باندې هم دغه د روژې نیول مکروه وی هغوی سره به موافقت کولی. خو دا عرفه دغې ته نه ویلی کېږي چې عرفات په میدان خلک ولاړ بلکې عرفه او هغه فضیلت د دې چې دی دا د هغه یوم التاسع من ذوالحجه دی انشاءالله.